نامور عالم او شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذیر اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ او استاسو د مخی ډیر قیمتي تفصیلی خبری وکړلې محترم سره وقت په مناسبت سره مختصر الفاظو کې سو معروضات گزارشات ترس کوم ان شاء الله محترم دغه دینی مدرسې او درسګاهونه د زمونږ استادو دین ژوندې ساتلې دي زمونږ استادو تهذیب ژوندې ساتلې دي نن تاسو ګورئ زه په زه باندې دغه بهارونه دي کله په یو محله کې د سربندي کله په بل محله کې د سربندي کله په یو کلی کې د سربندي کله په بل کلی کې د سربندي په دې باندې محترم خوشاله کېدل وکړ دي دیو زکا دی وخت کې یو طرف ته کفر لګیا دی زمونږ استادو د بچو د بيدینه کولو کوشش کوي دا وې د ذهنونو د تباہ کولو کوشش کوي او وې د مدرسو د علماونو د لری کولو کوشش کوي او وې د نظریات او عقاید د ګډوډولو کوشش کوي بل طرف ته الحمدلله زمونږ مدرسې علما او وې غافل نه دي او وې زې په زې باندې لګیا دي زمونږ استادو د بچو د عقاید حفاظت کوي زمونږ د استادو د بچو د دین د محفوظولو کوشش کوي زمونږ استادو د بچو د ذهنونو د کفر د هغه یلغارنا د محفوظولو کوشش کوي او دا محترم هغه جنگ دی کله چې د 1857 جنگي ازادي وشوله په دې جنگي ازادۍ کې سلورنیم لکه مسلمانان شهیدان شوي وو منبر او محراب شهید شوي وو د مساجد او منارې په ځمکه راغورځېدلې وې د الله اکبر هغه پاک ناره خاموش شوي وي یو طرف ته طالب سره بخاری په لاس کې وو د بخاری استاد انګريزانو په ور د پاسه سوځول شهید کړي وو طالب سره ترمذی په لاس کې وو ترمذی استاد انګريزانو ونو ته ځوړن په ګولو اڑاو کړي شهید کړي وو طالب سره هدايه په لاس کې وا د هدايه استاد د تورو تنبو شاته بجیل او زندان کې ژوند تیرو یو طرف ته طالب مهرالو زما د درس او د درسګاه بس کې یو طرف ته اگر مسجد مدرسې تقدس بحالول چیلنجو یو طرف ته اگر مسلمانانو تهذیب محفوظول دغه چیلنجو په دغه وخت کې دغه انګريزان په دغه هغه زې په زې باندې مناظره میدانونو ولګول ملي جوړ کړلې په اسلام او قران باندې اعتراضات شروع کړل تقریرونه هم شروع کړل تحریرونه هم شروع کړل هغه سوچ کړو چې مونږ بدل تر بری صغیر د مسلمانانو دا وی تهذیب ختم کو دا وی دین به ختم کو هغه سوچ راو دلته مسلمانان هغه پنوم باندې مسلمانان وی لیکن د دیو تهذیب به د يهود وی د دیو عقیده نظریه به د يهود وی د دیو ذهن به د يهود وی اگر که شکل صورت د هندستانیانو وی د مسلمانانو وی هغه کوشش کوو او په دغه کوشش کې مخ کې روانو تر دې پورې محترمو چې د 1857 د خوریر انقلاب تیر شو په کوم کې چې سلورنیم لکه مسلمانان شهیدان شوي وو او دغه سي حالاتو هغه حالات کنن په یو تاریخ باندې انسان نظر اچي یقین وکړه هغه وخت کې رچا ذهن کې نه راتله چې دلته بر مسلمانانو دین محفوظ پاتې شي دلته بر مسلمانانو تعظیم محفوظ پاتې شي رچا ذهن نه منل دی وخت کې د انګريزانو دویم طرف ته هغه ماشومان بچی یتیمان چې پلاران شهیدان شوي وو بچي هغه یتیمانان پاتې وو هغه ته کپلنه ملاوي د چې بدن باندې واغو دي هغه ته روټي نه ملاوي د چې بګېړې ته غډکېږي هغه ته چت نه ملاوي دلو دغه سي حالاتو کې دي عیسایان براتل الله دغه انګريزان براتل الله هغه مسلمانانو ته به ویل د بچي مونږ ترا کوي هغه ته سنټري قائم کړلې هغه ته ادارې جوړې کړلې ورته ویل دغه بچي مونږ ترا کوي مونږ بدیوتا التمفت خوراک هم ورکو رهایش بم ورته ورکو علاج معالجه انتظام به ورته کو تاسو بچو ته سبق ورخایو دا به غټیږي دا به ځان ملازمت باندې بلګيږي دا به ځان نم څه غټي پیدا کوي با تاسو د پاره بمراوړي دغه یو مهم د ارتداد شروع وو هغه وخت کې د شهیدانو پلانو بچي مرتد کېدل هغه ارتداد طرف تربادو یو لوی مهم شروع وو په دغه وخت کې زمون اکابر میدان تراغله او هغه مسلمانانو ته आवाज ورکو ورته
دی ول شهیدانو پلارانو بچي هغه یتیم هغه دغه عیسایانو ته مو ورکوي هغه د ارتداد طرف ته وځي هغوی التر دارالعلوم دیوبند بنیاد کې ښودو هغوی ته ویل بچي مونږ ته راکئ دغه بچو ته مونږ به ورته مفت علاج معالجه انتظام به ورکو مونږ سهولت به ورکو مونږ به ورته هغه رهایش هم ورکو مونږ به ورته هغه تعلیم هم مفت ورکو د شهید پلار بچی به مجاهد جوړو د شهید پلار بچی به حافظ قرآن جوړو د شهید پلار بچی به عالم جوړو د هغه ځای نه یو جنگ شروع شولو مخ په وړاندې روان ولو الله گواه دی نن حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي نور الله مرقده زمون هغه اکابر علماء هغه چې کوم جنگ شروع کړي وو هغه یو مهم دا وو کو سبق سره دینی مدرسې قیام کو سبق سره د مسلمانانو بچو هغه ذهن سازی کول هغه ته قرآن خودل هغه ته دین خودل الحمدلله زمون اکابر چې کوم جنگ شروع کړي وو نن هغه جنگ الحمدلله په دغه بری صغیر کې هغه مورچې کو سبق قائم دي هغه مورچې کلی په کلی قائم دي هغه مورچې خار په خار باندې قائم دي زمون بچو ته دین ورخی قرآن ورته ورخی زمون د بچو د نظریات حفاظت کوي الحمدلله زمون اکابر هغه جنگ ټلې دی او کفر بیللې دی الحمدلله او دی وخت کې محترم بیا ډیر ضرورت ما مخکې ورځو کې د حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله یو تقریر مې کتلو هغه په هندستان کې هغه وخت یو د ستاربندۍ کې کړو هغه خلکو ته ویلو ول کې تاسو نور تنګ شوي چیرې دغه دینی مدرسې دی هر ورځ چاندې راوړي هر ورځ د ستاربندۍ دی پروګرامونه دي حکیم علومت هغه خلکو ته هغه وخت کې ویلو چې دغه سي د میډیا يرغال نه وو چې دغه سي زمونږ د پهاشي اوریاني دغه سیلاب نو روان هغه وخت چې د پهاشي د عمر انتها ته ورسېدلې به حیاي د عمر انتها ته ورسېدلې بی دینی د عمر انتها ته ورسېدلې هغه وخت کې حکیم علومت هغه خلکو ته فرمایلی ول که تاسو تنګ شوي راځئ مونږ در سره نن یو اتفاق کوو د مدرسو ته به مونږ تعلیم وهو دا مدرسې به بندې کړو استاسو نه د یوې خبرې ذمہ داري غواړو ګارنټي ده غواړو د حکیم علومت هغه خبره زه تاسو ته راوړل غواړم حکیم علومت هغه خلکو ته فرمایلی ویل مونږ به د مدرسو ته تعلیم وهو لیکن تاسو مونږ ته یوې خبرې ګارنټي راکئ چې که مونږ دا مدرسې بندې کړو ایا ستاسو را روان نسل به مسلمان پاتې شي تاسو را روان وای موجوده هم نشي پاتې کېدلی دا حالات که تاسو ګورئ یقین وکړه او کورونو کې من خو حالات دغه سي دي الله دې معافي وکړي یو بچی هغه چې جاړي مور ورته موبایل بلاس کې ورکړي یعنی د هغه وخت نه د بچي ذهن سازي دغه جوړيږي چې غټيږي سبا تم په دغه بهایي کې سبا ته په دغه بيدینۍ کې هغه مبتلا شي هغه ربور او پلار هغه په غریب کې په قابو کې به نه برل مترو مارس کو زمون اکابر د هغه زګیره یو جنگ شروع کړو په هغه حالاتو کې چې کفر لګیاو زمون د بچو د گمراه کولو کوشش وکاو زمون د نوی نسل له تباہی سوچ لرو زمون اکابر د مدرسو د بنیادی خو چې تاسو بچي نن تاسو دغه اثرات ګوري د تاسو په د محله کې تاسو د بچو قران زده کړي دي قران ختم کړي دي الحمدلله تاسو بچي هغه تحفه تاسو د مولانا قاری ارشاد سے حفظه الله درګ للې د عمر لوی احسان در سره وکړو ستادغه بچي ما تا خو هغه بچي ته خوشالي وو چې هغه بچم چرته ډاکټر شي هغه بچم چرته انجینیر شي هغه بچم چرته دنیوي نور علوم زده کوي چې هغه ما ته پیسې ګټي یقین وکړه مسلمانانو هغه ټول پاتې دي زمون ستادغه بچي قیمتي شولو زمون ستادغه بچي هغه قاری ارشاد صاحب د دې سره مهنت وکړو دیو قران پسنه کې رابر کو دا ستاد لپاره د اخرت ذخیره ده دا ستاد لپاره د اخرت ګټه ده تاته خو دې وخت کې دې بچی اهمیت پته نشته لیکن سترګې چې دې پټ شي ان شاء الله دغه بچی پته بدرته به ولګيږي چې دا څومره طاقت والا بچی دی دا څومره شان او عظمت والا بچی دی دا حشر میدان چې کله ولګيږي حساب کتاب شروع شي بیا بدرته دې بچی طاقت معلوم شي نن قاری صاحب د تاسو سره هغه نیکی وکړه تاسو کورونو ته هغه رڼاګانې راغللې قسم دې کپوره ژوند او ژوندۍ تاسو راغه قاری صاحب هغه پیزار په خپل سر باندې کېږي تاسو پر ژوند او ژوندۍ راغه غلامي وکړي هغه په خدمت کې تیری کوي بیا هم دغه شکریا نشي ادا کول دغه سي بچي تاسو ته درکړل دي سو کاله مخکې تاسو کې چاته یاد وي دوه کاله مخکې غالبا په د کوهاټ کې هغه یو حادثه واقع شو ولته په یو ډیم کې تاند ډیم کې
دلته د ستربندي وشوله هغه ماشومان هغه محتبب سوي هغه په چکر باندې بوتلله الته په ډیم کې په یو کشتۍ کې 250 ماشومان سوارو هغه کشتۍ ډوب شوله دا ماشومان په کې ډوب شو شهیدان شولو په دې کې یو 2 ماشومان صرف بچو نور ماشومان هغه شهیدان شوي وو هغه ماشومان سو د چاله شونه ورس پسره وستیو د چای 2 ورځې پسره وستیو د چای 3 ورځې پسره وستیو یو ماشوم په کې ورته الله شورکو زپاره ورځ باندې کرت ته جلسه ته لمه زه هغه مدرسې ته جمعې ورځ تعزیت د پاره ورغلم لوی اجتماع جوړوا ما په دې کې تعزیتي بیان خلکو ته کوو اپریشن په وو ډیم کې شروع دا یو بچی په لاس بسي هغه وخت اطلاع راغله ول هغه ماشوم بیا منتلو مفتی رضوان سے حفظ الله د کوهات یو لوی عالم دی کفن د فن تنظیم ورته کوو هغه بچی د ټولو خلکو لیدل وو تاسو کتلی او بو ته چکلې اوسو ورول ویږي ورس به کې تیر شي هغه جسم خراب شي هغه اوپر شيږي هغه روح شي کمزور شي لیکن هغه حافظ قرآن کرامتو چې ورځ پس د هغه وبونه راوتلو بدن تر تازه دی بدن روح جوړ لې بدن خخسته دی دا ذهن کې دا دغه باندې محسوسيږي چې د ماشوم په وبو کې ورځ تیرې کړې دي دا هغه بچي هغه کرامتو چې پسینه کې قرآن رب ذل جلال دا جسم محفوظ تر سازه ساتل مختلف اور انبیاء کرام علیہم السلام خصوصیت بھی ان اللہ حرب علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق اللہ پیغمبر اگر جسم خاور نشی خوڑلے الان کما وزیا اگر وسم دغه سره څنګه چې هغه خودل شوی تر تازه دے محفوظ دے په خاور په ځمکه باندې الله حرام کړی د جسم نشی خوړل علامه شمس الحق افغانی صاحب رحم الله لوی عالم تیر شوی دی د هندستان یو واقعي لیکي ول هغه وخت کې افغانستان یو طالب دارالعلوم دیوبند کې ول ال د وفات شو شپږ میاشتې پس ول ال د بند کړو هغه د ور دغه موبایل د نیټ دغه زمانه نه و شپږ میاشتې پس خلک خبر شو مور بلاد رشتہ دار ول ال ته بس راغله د دارالعلوم دیوبند انتظامی نه اجازه غوښتلو ورته وی ول دلته ول مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د خپل بچي لاش وباسو هغه ورته وی ول پریک د وی مې وباسي دی ورته ویل یا مونږ ته تنظیم وکړي چې ټول خاندان را منتقل شو یا د خپل بچي لاش وباسو رضان سره بوزو دیو کلک شو ول نه مونږ خامخا خپل بچي لاش وباسو علامه افغانی صاحب رحم الله فرمایي ول قاری طیب صاحب رحم الله د دارالعلوم دیوبند محتویبو هغه ورته غوسه شولو ول ظالمانو د الله راز ول ښکار کوي پریک دی هغه قلار نشو قبر کلاو کو علامه افغانی فرمایي ول کله چې د قبر کلاو کو دن ګوري شپږ میاشتې بس هغه قرآن طالب هغه دین طالب تر تازه خسته تازه جسم تازه چهره د مشک خوشبوئی ور ناراضي ټول دنیا د حافظ قرآن د دین او د قرآن د طالب دغه اعزاز او اکرام ګوري او علامه افغانی سے فرمایي ول کله چې په تابوت کې بند کو په دغه بارډر باندې اړو ول کسٹم پولیس بس راغله ورته ویل تاسو مشمګل کوي هغه ورته ویل نه چې دا موږ ته مشک نه دي دې کړي او طالب العلم لاش له شپږ میاشتې بس دغه قبر کلاو کړی شوی دی هغه را بستل شوی دی تابوت کې بند خو خپل کلی وطن ته ګورو هغه پولیسو دغه افسران راغله هغه تسلی نه کېدله تابوت کلاو کو دن ګوري دنیا گواهی ورکړي چې د دین او د قرآن یو طالب شپږ میاشتې پس دغه لاش وستل شوی دی هغه تر تازه دی روح جوړ لې ګلابي اونته کې چهره ده د مشک او خوشبوئی هغه جسم ناراضي الله رب ذل جلال د دین د طالب اعزاز او اکرام دنیا ته ورکړ او دا محترمو په هر قبر کې وي د نیک عمل حدیث کې راځي مشکات شریف صفحه نمبر 25-26 د قدیمی چاپ کې حدیث موجود دی برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ دی وګد حدیث دی کله چې په قبر کې نیک عمل دفن کړل شي د سوال جواب په مرحله کې کامیاب شي بیا د پنادا منادی بل السما بیا د اسمان اعلان وشي ان صدق عبدی زما بنده رښتیا ویلا قبر کې ورته جنت بستر وغړول شي د جنت لباس ور واغستول شي قبر ورته پراخ شي جنت کړکۍ ورته په قبر کې کلاو شي په حدیث کې راځي جنت دا کړکۍ چې کلاو شي فیاتیه من ریحها وطیبها بیا دیتا هغه خوشبویان د جنت ورته را شروع شي دا د هر جنتی په قبر کې لیکن بازو هغه چې الله رب ذل جلال بهر روباسي دنیا والا ته وروخي د خلکو زمونږ تاسو بچو ته
دا زمونږ او ستاسو بچي دی هغه قیمتي بچي کړله انشاءالله العزیز دا به خپل مور پلار هم شفاعت کوي دا به خپل مور پلار دپاره د اعزاز او اکرام ذریعه هم جوړېږي د دغه بچو د وجې نه د قیمت په ورځ به دې مور پلار ته الله د جنت جوړې ورکوي د جنت تاجونه به ورته وربسروي هغه تاجونه چې څلور طرف ته به پکې غمي لګېدلې وي د یو یو غمي رڼا به د دنیا د نور د رڼا نه زیاتوي په هغه ورځ باندې به رب ذوالجلال د دغه حافظانو د وجې نه مور او پلار ته دغه اعزاز او اکرام ورکوي بهرحال ما عرض کوو دې ځای د محترمو دغه قصه شروع شول انګریزانو هغوی شروع وکړله لیکن زمونږ اکابرو دغه دیني مدرسې شروع کړلې دغه مدرسې نن چې کوڅه په کوڅه دي زمونږ او ستاسو بچو ته دین ورښیي مونږ تاسو به دغه مدرسې کمزوري کوو دا دغه مدرسو ته به کمزوري نظر نه ګورو دا به مضبوطو دیو سره به تعاون کوو د دیو ضروریات به پوره کوو انشاءالله العزیز ټول ووایه انشاءالله او قرآن مجید ته به وخت ورکوو انشاءالله ګورئ دا قرآن مجید د الله رب ذوالجلال له طرف نه مونږ تاسو ته میلمه راغلی دی دا زمونږ او ستاسو نه میلمستوب غواړي د دې میلمستوب دا دی چې دې ته وخت ورکوي د ده سره تعلق جوړ کوي دا قرآن زده کوي په دې قرآن باندې ځان پوهه کوي بیا به خپل ژوند او زندګۍ کې راولئ دا د رب میلمه دی نن هم که میلمستوب وکړو مونږ تاسو ورسره ځان اشنا کړو بیا چې سترګې پټې شي بیا به انشاءالله العزیز دغه د رب ذوالجلال کتاب دا به زمونږ او ستاسو میزبا دي ما او تاسو به میلمانه یو یقین وکړه که دلته د اکرام وکړو دلته د سره تعلق جوړ کړلو بیا به د قبر په تیارو کې د اسلام میلمستوب کوي بیا د هغه غیرتي میلمه دی چې انشاءالله د قبر تیارو کې به بیا یوازې نه پرېږدي د قبر وحشتونو کې به یوازې نه پرېږدي د قبر یوازې والي کې به یوازې نه پرېږدي د حشر میدان کې به یوازې نه پرېږدي تر هغه وخته پورې به یوازې نه پرېږدي تر څو چې جنت ته داخل کړی نه انشاءالله ما د تیرو ورځو کې زموږ ستاسو د پاکستان یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی مفتی ظهورولي خان صاحب نور الله مرقده د درس قرآن یو کلیپ یې چا شیر کړی ما اورېدو مفتی صاحب وایي د اوس وفات شوی دی الله دې مرقد منور کړي مفتی صاحب فرمایي ویل زه خوب ګورم چې زه وفات شوی یم د قبر کې چې مې وایي دفن کړي دې وخت کې د وحشت او د یاري ځای دی وایي یو ښایسته شکل و صورت کې یو کس راشي ویل ګورم ورپسې دویم یو ښایسته شکل و صورت کې راشي ویل ما ته تسلي راکوي اطمینان راکوي ویل دې دوران کې د قبر فرشتې راشي ویل دی ما ته نه راپرېږدي زما له طرف نه د هغوی سره سوال جواب وکړي بیا ما ته وایي ته پریشانه کېږه ما اوس به درته د جنت کړکۍ کولاو شي په دا قبر کې به درته د جنت کړکۍ کولاو شي مفتی صاحب وایي ویل زه ورنه په دا خوب کې تپوس کوم چې دا تاسو یې څوک وایي دا اولنۍ راته وایي چې زه د سحر مونځ یمه تا به ما ډېره پابندي کړې وه او مفتی صاحب رحم الله هغه به فرمیل ویل د سحر جمع چې زه په خپله پړاو نه کړم بیا زما ټوله ورځ خرابوي ویل اولنۍ راته وایي زه د سحر مونځ یمه تا زما ډېره پابندي کړې وه ویل لا دویم راته وایي چې زه قرآن یمه تا په ما باندې ډېر محنت کړی و او یقینا چې هغه محنت کړی و ما ته یو ځای کې اورېدل فرمایلی ویل په دنیا کې دغسې یو تفسیر نشته دی چې هغه چاپ شوی او ما اغستی نه دلته مې راوړی نه کتلی مطالعه کړی به دی او هغه یقینا د دې قرآن سره دغسې محبت ساتو هر کال به په دا چوټیانو کې تفسیر پړاوه طالبان به ورته په دا لاک ډاون کې شاید کې تاسو کې چا په دا میډیا باندې کتلی دوه درې طالبان به ورته ناسو طالبان مدرسې کې نه پرېښودل دوه درې طالبان به ناسو په دا میډیا باندې به لګیا قرآن به پړاوه اخري کالونو کې چې کله ډېر بیمارو دا د ساه دپاره ورته راپیپونه لګېدلي په دې وخت کې هم قرآن پړاوه د قرآن سره وفا نه پرېښودله ویل ما ته دا دویم و چې زه قرآن یمه تا په ما باندې ډېر محنت کړی و یقین وکړه مسلمانانو دا قرآن ډېر وفادار کتاب دی دې زمونږ او ستاسو نه وفا غواړي که وفا هم ورسره وکړله انشاءالله سترګې چې دې پټې شي بیا به دا له تا سره وفا کوي دومره وفا به کوي چې قبر کې به یوازې نه پرېږدي حشر میدان کې به نه پرېږدي تر دو چې جنت ته داخل کړي کوو به ورسره وفا انشاءالله دیو جن محترمو تاسو ټولو ته درخواست کوم په خپلو بچو باندې قرآن زده کړي خپل هم قرآن ته وخت ورکوي
کم از کم نیمه ګنټه روزانه قرآن ته ټول به ورکوو انشاءالله العزیز. میاشتو زموږ سترګې قرآن سره نه مخامخ کېږي. د دې قرآن خو هم څه حق دی چې موږ نو تاسو روزانه په بنیاد الله موږ تاسو ته محله په محله باندې ښایسته قاریان راکړي دي، علما یې راکړي دي چې موږ هغې ته وخت ورکړو، راشو کینو ورته د قرآن مجید الفاظ ورنه صحیح کړو. که کومو ملګرو صحیح کړي چې هغوی روزانه قرآن راواخلي ګنټلې به ګنټه کم از کم د قرآن مجید ته ورکړي. او د رمضان مبارک میاشت را روانه ده چې بیا خو موږ ډېر وخت قرآن ته ورکړو، ځکه د قرآن او د رمضان په خپلو کې تعلق دی او د دې قرآن سره خپل تعلق جوړو به انشاءالله العزیز. وعده ده ما سره او د خپلو دغه علماو سره به خپل دغه مدرسو سره به تعاون کوي انشاءالله العزیز. د دې ضرورت به پوره کوي انشاءالله العزیز. د دې سره ګورئ کومو خلکو چې د خپل بچو د قرآن استادان ملامل کړي دي، الله هغه خلک ملامل کړي دي. تاسو دا روزه سره روانه ده د میډیا باندې وګورئ، د عرب ملکونه دي هلته قاري صاحب ختم وکړي، د حرمین شریفین تاسو وګورئ قاري صاحب ختم وکړي، یو عربی ورته چابي ورکړي ښایسته غټ محل یې ورته تیار کړی، بل ورته چابي ورکړي ښایسته ګاډی یې ورته اخیستی. زموږ ستاسو په دا پنجاب کراچۍ کې هم ځای په ځای بعضو ځایونو کې همدغسې کېږي، قاري صاحب ختم وکړي مقتدیان را جمع شوي هغوی ورته ګاډی اخیستی چابي ورته ورکړي قاري صاحب دا واخلي. زه را تېرو ورځو کې ټانګ ته لاړم، دا د ټانګ او لکي مروت کوم ځای کې باډر میلاویږي د دواړو ضلعو غرونه دي، دلته موږ راغلو انتهایي پسمانده علاقې. مولانا انور صاحب هغه علاقې کې لویه مدرسه ده، دیم ما سره مخکې تللی ما ته په لاره قصه کوله ویل خلک ډېر دینداره خلک دي، غریب پسمانده خلک دي، لیکن دومره مینه کوي د قرآن سره د علماو طلباو سره. ما ته ویل په روزه کې ورته صرف یو حافظ قرآن موږ رالیږو، یو طالب دی زموږ د مدرسې هغه ورته قرآن هغه اورئ، ویل صرف د تراویح ختم ورته کوي. ویل خلک دومره مینه کوي هلته مدرسې ته ورته راځي. او ویل اوس یې ورته ویلي دي چې حافظ صاحب پاسپورټ جوړ کړه چې عمرې ته دې ولیږو. زموږ ستاسو حافظ صاحب قرآن واورئ موږ 500 روپۍ ورکوو، زر پیرې تپوس کوو چې دا به جایز دي که جایز باندې. نو کاغذ دانه نه دي غوښتي، د هغه سره په نیت کې هم نشته دی، هغه قرآن واړو ته له خپل طرف نه کورونه ورکوو. مونږ تاسو نن خو دغه قاري صاحب تاسو ته د هومره بچي ګلان تیار لله پګړۍ په سر دي، مونږ تاسو ټول به د دې ضرورت پوره کوو، تعاون به ورسره کوو انشاءالله العزیز. هغوی چې زموږ ستاسو بچو سره دومره محنت کوي دین ورښیي، مونږ تاسو د هغوی ضرورت پوره نه کوو، یقین وکړه دا خو به ډېره هغه کمزوري وي، نو مونږ تاسو به کمزوري نه کوو. د دې مدرسو سره به محبت ساتو، د دې علما کرامو ملګرتیا به کوو او خپل بچي به هم رالیږو، په خپله به هم قرآن مجید ته وخت ورکوو انشاءالله العزیز. ورکوو به انشاءالله. ما سره د چا وعده ده؟ د دواړه لاسونه را سره اوچت کړئ، وعده ده انشاءالله وخت به ورکوو قرآن ته انشاءالله، او دوی سره به محبت او تعلق او تعاون هم کوو انشاءالله العزیز. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا